کلما هر کله رزقو چې دوی ته ورکړي شي منها د دې جنت نه منها د دې جنت نه من ثمرتن سمیوا رزقا د خوراک لپاره قالو دوی به وایي هذا الذي دا خو هغه ده رزقنا چې موږ ته راکړلی شوی وه من قبل مخکې د دې دې نه چې کله جنت کې الله رب العزت میوه ورکړي قسمه قسم میوې به وي هلته کې مثال انګور ولا ورکړي نو دوی چې هغه انګور وویني نو هغه انګور او د دنیا د انګور د دې په منځ کې خو د ځمکې د اسمان فرق دی د دې فرق داسې دی چې په دې ګاډي کې اکثر د پلاستیکو د انګور لګېدلي وي نو که د پلاستیکو د انګور یو سړی وخوري نو هغه مزه ورته نه حاصلېږي کوم مزه چې کوم دی د دنیا د قدرتي انګور کې الله پاک ایښی ده یو سړي د دنیا د انګور چې کوم دی د قدرتي دی نه دی خوړلی د پلاستیک د انګور یې وخوړو نو دوی وي مزه په دې کې نشته دی خو چې کله هغه قدرتي انګور وخوري نو د پلاستیکو د انګور ته بیا ورته ښکاري نو دقه شان دی چې هغه انګور وخوري هغه میوې وخوري نو د دنیا دا میوې دا ټولې به ورته نقل ښکاره شي داسې به ورته ښکاره شي لکه موږ چې پلاستیکي انګور ښکاري نو د هغې ځای د میوو د دې ځای د میوو د دې سره مناسبت نه جوړېږي خو دلته چې الله رب العزت موږ له بعضې میوې راکړي دي دا د دې دپاره دي چې هلته بیا موږ پېژنو ځکه هلته به انګور د چاټی عمرئ چې هلته موږ دلته کې دنیا کې موږ انګور نه وي لیدلی او هلته چاټی عمر انګور موږ لیدلی نو موږ داسې شی پروت خو دلته هغه شکل یې موږ لیدلی چې هلته کې د چاټی عمره ووینو موږ دا خو انګور دی خو غټ انګور دی دا بیا موږ هلته کې پېژنو نو یو تفسیر د دې دا چې کلما رزقوا منها من ثمرة قالوا هذا الذي رزقنا دا خو هغه رزق دی چې موږ ته مخکې راکړلی شي د مخکې نه مراد دا دی چې دوی چې کله هغه انګور یا میوه وویني نو دوی به دا خو هغه میوه ده کومه چې په دنیا کې وه خو چې کله ترې چک وکړي نو صرف د نوم اشتراک به وي نوم به یو شان دي شکل به یو شان دي خو د هغې هر یو چک د هغې هره ذایقه به چې کوم دی جدایي ده نو دوی به وایي چې دا خو د دنیا هغه دی خو چې کله ترې چک وکړي نو د هغې ذایقه به بدل وي یو تفسیر یې دا دی دویم تفسیر دا دی چې قالوا هذا الذي رزقنا دوی به وایي هذا الذي دا خو هغه دی رزقنا چې موږ ته راکړلی شوی من قبل مخکې د دې نه جنت کې چې یو ورځ دې ته کومه میوه ورکړي شي هغه دوی وخوري نو چې بله ورځ ورته هغه شان میوه ورکړي شي نو دوی چې کله هغې ته وګوري دوی به وایي چې دا خو پرون چې موږ ته راکړی شوی هغه میوه ده خو چې کله د هغې نه چک وکړي نو دغه خوند او ذایقه هغه به چې کوم دی مکمل بدلي د هغې نو شی به یو شانتي وي خو ذایقه به چې کوم دی د ځمکې او د اسمان فرق پکې وي او دریم تفسیر یې دا دی چې قالوا هذا الذي رزقنا دا هغه دی رزقنا چې راکړلی شوی دی من قبل مخکې د دې نه موږ ته د دې نه مخکې چې موږ ته راکړی شو نو وي دلته کې هذا الذي رزقنا ای جزاء العمل دي چې کله هلته کې هغه میوه وویني دوی به یو بل ته وایي چې دا خو د هغې دنیا د هغه اعمالو بدله ده چې دنیا کې موږ لمونځ کوو روژه خو نیوله زکات خو ورکوو نور نیک اعمال مو کول نو دا د هغې هغه بدله الله موږ ته راکړله نو جزاء العمل دا دي چې کله هغه وویني هغه میوه نو دوی به وایي چې دا خو زموږ د دنیا د اعمالونو هغه بدله ده الله پاک موږ ته دلته کې راکړله دا درې واړه تفسیرونه یې کړي دي یو دا چې دوی ته کله پرون کوم رزق ورکړي او دوی هغه شانتي مثال انګور یې پرون خوړلي او دوی بیا انګور وویني او دوی چې کوم دی هغه خوري نو دوی به وایي دا خو موږ له پرون راکړلی شوی خو چې کله دې چک وکړي نو ذایقه به یې بدلي بل حدیث پاک کې راځي چې غلمان واړه ښکلي هلکان به وي دوی به چې کوم دی دوی دپاره میوې ګرځي میوې به راشوکي د جنتیانو له به یې ورکوي نو چې کله یې وله ورکړي نو دوی به وایي دا خو ته ما نه د دې نه مخکې یې ده راکړه اوس دې سله راوړه خو چې دې ته کله چک وکړي نو میوه شکل به یو شانتي خو ذایقه کې به د ځمکې او د اسمان فرق وي نو دوی به وایي دا خو هغه ده خو چې کله یې وڅکي نو بیا به دې پوه شي میوه هغه ده شکل یې هغه دی خو ذایقه یې هغه نه ده نو دلته کې چې الله پاک فرمایي قالو دوی به وایي هذا الذي دا هغه دی رزقنا چې راکړلی شوي موږ ته من قبل مخکې د دې نه مخکې د دې نه دنیا هم مراد کېدلی شي مخکې د دې نه په جنت کې هم یو ورځ مخکې مراد کېدلی شي او مخکې د دې نه د دنیا د عمل ته هم مراد کېدلی شي چې د دنیا د دې عمل دا میوې د هغې عمل چې کوم دی بدله ده کوم چې په دنیا کې موږ نیک اعمال کول نو دا میوې الله پاک موږ ته د هغه نیکو اعمالو په بدله کې راکړل من قبل واتو به او ورکولی به شي دوی ته متشابها یو شان میوې بلکل یو شان دي به وي دوه قسمه خوراک به وي یو به دی چې دا انسان په دنیا کې لیدلی وي دی پیژني اگر چې په ذایقه کې به فرق ډېر زیات وي د ځمکې د اسمان فرق به وي خو شکل به د لیدلي دی به پیژني لکه انګور شو مڼه شوه مالټه شوه دا د دنیا کې لیدلي دي خو چې کله جنت کې وویني نو دوی به الله پاکه دا خو هغه میوې دي نو اگر چې په ذایقه کې به فرق وي خو د لیدلي دي دی پیژني دویم قسمه به داسې خوراک الله پاک ورکوي چې دی به د سره پیژني هلته به یې پیژني بعضې د غټ وټو ته سړی لړ شي
سړی خوراک کوي خو سړی پوهېږي چې دا څه شی زه خورم پېژني چې دا څه شی دی او مزه پکې ډېره زیاته وي نو دغه شان دوه قسمه خوراکونه یو دا چې د به دنیا کې لیدلي او دویم دا چې د دنیا کې نه دي لیدلي خو چې هلته یې وویني دا به ډېره ښایسته وي او د ده به خوښ شي دی به هلته وپېژني حدیث پاک کې راځي چې الله پاک جل جلاله د خپلو نیکو بندګانو دپاره داسې انعامات تیار کړي دي چې لا عین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا على قلب بشر خطرت نبی علیه السلام فرمایي چې الله جل جلاله د خپلو نیکو بندګانو دپاره داسې انعامات تیار کړي دي چې ما لا عین رأت چې د چا سترګو تر نن تاریخه نه دي لیدلي ولا اذن سمعت او نه د چا غوږونو د هغې خبرې قدرې اورېدلي دي ولا على قلب بشر خطرت او نه د یو انسان په زړه د هغې خیال قدرې تېر شوی داسې انعاماتو ته الله پاک تیار کړي د جنت دا د الله پاک جل جلاله مهمانخانه ده او دې کې به د انسان ټول خواهشات پوره کېږي چې د انسان کوم خواهش ته الله جل جلاله به جنت کې پوره کړي یو خواهش به د انسان نه پاتې کېږي مرګ به ورله نه راځي بیماري به پرې نه راځي بوډاتوب به پرې نه راځي خفګان به پرې نه راځي دنیا کې انسان باندې یوه ورځ د بلې نه خراب به راځي او آخرت کې الله پاک جل جلاله د یوې ورځې نه بلې ورځه دا به ښایسته وي د درېیمې ورځې نه به څلورمه ښایسته وي او نعمتونه به یې ورځ تر ورځه الله پاک زیاتي کمې او پکې نه راځي یحیی علیه السلام له به چاړه ورکړي مرګ به راولي د جنت او د جهنم منځ کې به حلال کړلی شي جنتیان بیا به خوشحاله شي او جهنمیان دا په چغو باندې شي او هلته بیا چې څه قسمه نعمتونه دي د انسان ته به الله پاک جل جلاله